السلام علیکم ملګرو د بهریا ټاون پېښور حواله سره د امیر صاحب مکمل حقیقت بیان کړی دی. مارکیټ له سپراپرټي ډیلران راوتلي دي چې په خلکو باندې فایلونه خرڅي او فایلونه په داسې خرڅي چې بهریا ټاون پېښور لا لوکیشن هم نه ډیسایډ شوی. مطلب ته په هوا کې په خلکو پلاټونه خرڅي. نو د امیر صاحب مکمل حقیقت بیان کړی دی. دا ویډیو به سره هم شریک کوم او په دې ویډیو کې سپیشل ز مسافرو ته هم یو پیغام کنوي کوم ځکه س ډیر داسې پراپرټي ډیلران دي چې په تاسو باندې اوس نه فایلونه خرڅي. د فایل قیمت 70000 روپۍ دی جی. لا لوکیشن نه ډیسایډ شوی. سبا غ لوکیشن دستانی خو یا غ لوکیشن دستا د وس نه بار خبره بیا به ته د فایل سره سکه لکه دیزه کې د سوچ خبره ده چې لوکیشن لا نه ډیسایډ شوی چې استاد مکه به کم زیوی کم زیونی او ډیر به داسې مسافری چې به 70000 روپۍ وشماري فایل بوالي. سبا غ لوکیشن دستا خو وخني یا د غیر رینج د غیر قیمت دستا د وس نه بار خبره نو بیا به ته په فایل باندې سکه او یا کې د شي د غیر فایل بیا تاسو کا خلی هم نه د غیر قیمتونه را ورزيږي تا په 70 اشتو به په 50 خلک خرڅي به په 40 خلک خرڅي. ځکه اوس لا صبر وکي. د امیر صاحب هم دا پیغام جاری کړی چې لا صبر وکي. لوکیشن ډیسایډ شي د فایل قیمت روزي ادایله انیشیل ډیز دي. نو ډیر داسې پراپرټي ډیلران دي چې تاسو دوکه کول هم شي ایماندار پکې هم شې. ټول پراپرټي ډیلران دلته نه بلیم کوم. دا امیر صاحب خپل هم پراپرټي ډیلر دی. خو د چې دا کومه خبره کړي دا یو خبره هم ما تر اوسه په سوشل میډیا و نه لري. زه خپل هم انټرېستډ هم فایل کې خو چې لوکیشن نه معلوم تاسو اوس پته نشته چې په بهریا ټاون پېښور لوکیشن کم ځای دی کم ځای ودا جوړیږي. نو بیا په داسې فایل باندې ته سکه ته په هوا کې پلاټ اخلي. امیر صاحب خبره اوري بیا یو مسافر ته هم پیغام ورکوم ځکه مسافر اکثر د کې ډیر زیات لوټیږي. ډیر پراپرټي ډیلران داسې دي ایماندار پکې هم شته او بې ایمانه پکې هم شته چې هغه مسافر سره دوکه کوي. امیر صاحب خبرې اورو بیا خپل پیغام هم دی. نو ویډیو به مکمل ګورئ. راځئ د امیر صاحب خبرې اورو. بهریا ټاون متعلق یو اهم خبره درته کوم. اکثر ملګری بار بار بیا راځي چې رسې حساب دی. نو دا یو خبره ځان سره یاد کړئ. اول خبره دا ګورئ جی چې فارمز راغلي دي لا بوکینګز نشته. ټیک شو. دویمه خبره دا ده چې ایگزیکټ لوکیشن تر اوسه پورې نه دی ښودلې او دریمه خبره دا ده چې پیمنٹ پلان هم تر اوسه پورې نه دی راغلی. نو یو خبره فارمز هغه چا د پاره کوم چې ډیلران دی مارکیټ کې اور لګیدل په دې خبرو په کوم چې دا ډیلرانو یو قسم یو چال ورته یا چې مارکیټ دومره تیز کې خپل پیسو ګټل د لپاره صفه خبره درته کوم. ټیک شو. څوک چې پلاټ اخیستل غواړي بوکینګ کول غواړي غي د لپاره صبر پکار دی. فلحال سم نشته. دویم خبره دا ده چې ایگزیکټ لوکیشن نشته. خلک درې لوکیشن خایي. نو کې دې شي په درې ځایونو باندې تقسیم شي یا یو لوکیشن شي کې دې شي سبا ستا خوښ نه. دویمه خبره دریمه دا ده چې پیمنٹ پلان نه راغلی. ګوره کې دې شي یو سوچ چې دومره پیمنٹ پلان به ته بوکینګ کول غواړي یا فورمونه ځان سره واخلي او سره تم دغه مارکیټ ډیلران بیا راخته کی بیا ته فورم خرڅوي شي. ټیک شو. دویم خبره دا ده بوکینګ کول ته د ځړ کیږي خو چې کم پیمنٹ پلان راغی ساده اوس ډیر زیات دی هغه ته نشي ادا کولای. نو بیا بس کې تاسو بس لري. نو مهرباني وکړئ زه کوشش کوم په سکرین باندې تاسو ته دغه شیر کوم چې بهریا ټاون طرف نه کم دغه راغلی کنه نوٹ راغلی هغه تاسو لک پړاو کې وګورئ چې هغه سوي. نو چې څوک بوکینګ کول غواړي برای کرم لګه مهرباني وکړئ. امپیریل ون مارکیټینګ سره چې چا هم رجسټریشن کړي ان شاء الله وخت په وخت تاسو ته موږ په واتس اپ باندې سره لیکو. دا په میډیا باندې چې زور او شور جوړ شي په دې باندې پسې مزه. نو ان شاء الله لګ ویټو کې سشن چې راځي بیا تاسو سره شیر کوو. فلحال نه لوکیشن راغلی نه پیمنٹ پلان راغلی دی. ټیک شو. الله خوشاله آباد لره. ملګرو د امیر صاحب خبره مخبل اوري. دا خپل هم پراپرټي ډیلر دی. خود مطلب دا څه خبره کړي چې ریل حقیقت بیان کړه چې فایلونه لا فلحال ما خلای ځکه لوکیشن لا نه ډیسایډ او د فایل قیمت 70000 روپۍ دی. د فایل قیمت فایل مطلب صرف ستا رجسټریشن چې او د استاد مکه پکې مونږه د ستا نمبر پکې مونږ ولیکلو د ستا نوم پکې مونږ ولیکلو چې تعالی مونږ زمکه درکو د زمکه قیمت په بیا لا سومري چې د فایل قیمت صرف 70000 روپۍ دی. نو چې بیا پر مرله قیمت په سومره. نو دا هم سوچ کوي سومره مسافر هم زما دا ویډیو ګوري سومره پاکستانی زما دا ویډیو ګوري پاکستان کې دی یا خلیج ملکونو کې یا اورسیز مسافر دی. نو لزر ریکویسټ کوم پلیز چې پهله ځان کنفرم کوي. بیا اکثر موږ له خلک میسج وکړي چې فلانی داسې چلو کو یا فلانی داسې چلو کو. نو بیا موږ لمزان بد ښکاری چې بیا موږ ویډیو نه جوړو بیا لزان بد هم ښکاری چې تاسو خبره نه منو. نو اوس نه تاسو خیر د سټپ پښتون مخکې لک سوچ کوي. کله هم تاسو فایل اخلي نو پهله لوکیشن وګورئ چې لوکیشن لا فلحال نه دراغله. نو بیا د خلک فایلونه ولې خرڅي دام د سوچ خبره ده. نو که لوکیشن راغلی نو دغه خلکو لمزدا پیغام ورکوم چې لا شي په لوکیشن ویډیو جوړه کوي چې دا لوکیشن د ګدریزي کې څوک زمکه اخلي نو موږ سره دا فایلونه دی او د فایل دومره قیمت دی. نو تاسو لوکیشن نشته او تاسو په انټرنیټ باندې رجسټریشن شروع کړی دی خلکو لا فایلونه ورکوي 70000 روپۍ اخلي. لوکیشن لا فلحال نه ډیسایډ. لوکیشن کله ډیسایډ کیږي دا خو تقریبا د 2010-11 نه مونږه د پېښور دی تارو سره دغه تر بهریا ټاون یو افیس هم جوړو 2010-11 کې چې مونږ به یونیورسيټي لتلو مونږ به کتوال ته افیس جوړ شو. نو دا تقریبا 10-11 سال شو چې زمکه لا مطلب دی لا کمپلیټ فیصله نه ده شوی او اوس فایلونه هم خرڅيږي. نو پهله لوکیشن کنفرم کوي سمره هم خلک زمکه اخلي په بهریا ټاون پېښور کې. نو خبره ده خو پهله لوکیشن کنفرم کوي چې لوکیشن رستا سو خوخيږي لوکیشن راشي چې پته ولګي په دیږي کې زمکه ده. نو غینه پس په بسم الله کوي
او رجسټرډ داسې کس ګورئ داسې پراپرټي ډیلر ګورئ چې هغه اتنټیک وي هغه رجسټرډ وي دا نه چې هغه یو فراډ وي په تاسو باندې فیک فایل خرڅ کی او سبا تاسو له هم مسله وي او بیا مطلب ټینشن مو ځان له جوړ کړی پیسې مو هم وبیوسي اوس چې تاسو فایل اخلئ دې مطلب داسې دی چې لکه تاسو هوا کې پلاټ اخلئ پته هم نه لګي که هوا درنه خوا یوړو که خوا درنه یوړو که داسې طرف ته درنه یوړو چې تاسو خوښ نه بیا به څه کوئ نو پیله د هوایي د پلاټونه چې کله ځمکې له راکوشي تاسو له پته ولګي په دغه ځمکه به پلاټونه وي او دې ځای کې به پلاټ یو دومره بې قیمتي بیا په فایل ورځئ او زه به بیا وردم انشاءالله خو فی الحال په فایل باندې بسم الله مه کوئ لا پې توکل مه کوئ ځکه لا هېڅ پته نه لګي جي امیر صاحب خبره هم ټیک ته ډېره زیاته مننه جي والسلام